د بونیر تحصیل مندن جهان آباد کټاکوټ هغه شاه زلمی رحمان علي چا چې د بونیر یونیورسټۍ نه د 20 فزکس په شپږ واړه سمسټره کې اول پوزیشن اغستی دی، کوم ته چې 13 ورځ وزیر اعظم پاکستان شهباز شریف لیپټاپ ورکولو سره په خپل کرسۍ د ناستې اعزاز هم وربخلی وو. نن په دغه سلسله کې د تحصیل مندن مقامی مشرانو تحصیل ناظم نصیب خان، ټیمو امین خان او د ویلیج کونسل کوریا چیرمن بشیر علي د رحمان علي کور ته ورغلو او هغوی ته یې په دې مړانه اعزازي شیلډونه او نغد انعام ورکړو. زه خپل طرفه د خپل تحصیل د طرفه د ټولو چیرمنانو طرفه زه دله ډاډ عمر کوم او ان شاء الله تعالی چې په هره سخته کې به د سره موږ وګو وګړو. په دغه موقع راغلي مشرانو د رحمان علي د کامیابی د علاقې او بونیر لپاره د فخر خبره وګرځوله او ورته د هر قسم مرستې او ملګرتیا ډاډګیرنه ورکړه. داسې ماشومان دا زمونږ د علاقې دپاره او خاص کر ستاسو د دې کلي دپاره دا د عزت یو مقام دی چې وزیر اعظم په خپله کرسۍ باندې دا ماشوم کېنولی دی. مانجار دا ماشوم چې دی نو دی هم د ده نه سی ایم هم جوړېدی شي، د ده نه چیف سیکرټري هم جوړېدی شي. نو په دغې وجه د جدوجهد خبره ده، دې ماشوم دا جدوجهد کړی دی. نو په دې وجه موږ ټول د تحصیل کونسل زما 3 چیرمنان او زمونږ تحصیل چیرمن صاحب مونږ دلته کې راغلي یو او تاسو ټولو مشرانو له مبارکباد درکو چې ستاسو ماشوم چې دی نو داسې یو کار کړی دی. تاسو به هم دا ماشوم سپورټ کوئ او زمونږ نه چې هم څه دغه کېږي آینده مونږ په تحصیل لیول څه پروګرامونه کوو نو انشاءالله چې دا ماشوم او د دې ماشوم سره سره د ده والد صاحب چې دی دا برابر. رحمان علي د راغلي مشرانو او د وزیر اعظم پاکستان د مینې او حوصله افزایۍ ورکولو شکریا ادا کړه او د کامیابۍ دا سفر یې د خپلې یونیورسټۍ د استادانو او خپل پلار په نوم کړو. چانس خو بس موږ هلته مطلب یونیورسټي نه سلیکټ شوي وو سټوډنټس او هغوی غوښتي وو لیپټاپ سکیم 2023 پرایم منسټر هغوی مطلب سرمني وه هلته کې لاړو موږ ته هلته تقریر موقع میلاو شوه تاسو به تقریر کوئ جو تقریر مونږ هلته وکړو. پرایم منسټر صاحب ناست و جو هغوی مطلب هغوی به انسپایر شوي چې مونږ ته هغوی خپل اپریسیشن شو کړو. د پرایم منسټر صاحب هم ډېر شکریا ادا کوو چې هغوی مونږ ته دومره اپریسیشن راکړو، مونږ سره غاړه خپله میلاو کړه، په چیر باندې کېنولو د هغوی ډېر زیات شکریا ادا کوو. ډېر خلک راځي مبارکباد هم راکوي د هغوی شکریا ادا کوو. اوس دا دی ناظم صاحب دی راغلی، تحصیل ناظم صاحب دی، ټي ایم او ویلیج کونسل ناظم صاحب دی، ټیم شکریا ادا کوو. دوی راغلي وو مونږ ته مبارکۍ هم راغلي وو، دا یو څو شیلډز هم مونږ ته چې کوم دی راکړه، ډېره زیاته مننه ادا کوو. دې سره سره د یونیورسټي چې کوم دی نو هغوی هم ډېره شکریا ادا کوو. چې یاد دې وي چې د رحمان علي پلار په کراچۍ کې په یو هوټل کې مزدوري کوي خو غواړي چې بچي د ملک او قام په ګټه شي. عمران بونیری، خیبر نیوز، بونیر.